الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف واي. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل قدر معزز مسلمانان ورنو، قرآن مجید کی اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے مومنانو تاسو دو اللہ جل جلالہ نہ ویری گئی وکونوا مع الصادقین او درشتون خلق سره شي، یعنی درشتون خلقو کم داسې خلق وي چې هغه سچای والا خلق وي، دروغ نه وي او حق سچ خلق وي، د هغې سره کینئ، د هغې سره خپل مجالس اختیار کړئ. نن معاشره کې دا وبا عامه ده چې هر یو سړی که چېرې هغه ته وویلی شي چې ته د رښتونو خلکو سره شه، د هغې ملګرتیا وکړه، نو هغه فوراً وایي چې رښتوني خلک خو په دنیا کې نشته، زه د چا سره خپل تعلق قائم کم، د چا مجالسو ته لاړ شم. دا خبره غلطه ده. قرآن مجید کې الله جل جلاله چې کله دا دعوا وکړله چې اے مؤمنانو تاسو د الله تعالی نه ویریږئ او د رښتونو خلکو سره شئ، د هغې مجالس اختیار کړئ، د هغې سره ملګرتیا وکړئ، نو معلومیږي دا چې تر قیامت ته ورځې پورې به په دنیا کې دا رښتوني خلک موجود وي. که چېرې رښتوني خلک ختم شي نو بیا خو د دې آیت څه مطلب نه پاتې کیږي. حالانکه قرآن مجید ته د دنیا د ختمېدو پورې دی، نو معلومیږي دا چې الله جل جلاله مونږ ته
دا ښیي چې په هره زمانه کې رښتوني خلک پاک خلک موجودي تاسو د هغې تابعداري وکئ د هغې سره شئ اوس تفصیل دا موږ ذکر کوو چې د دې رښتونو خلکو نه مراد څوک دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خواته راغی او ارشاد یې وفرمایه چې ستا پلار ته یعنې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته الله جل جلاله د صدیق لقب ورکړی دی د رښتوني سړي لقب یې ورکړی دی په دنیا کې موږ سوچ وکړو بعضې خلک نن سبا زمانه کې دا موضوع اصل کې زه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شان متعلق ذکر کوم نن سبا زمانه کې او ضرورت د دې موضوع د دې وجې نه راغی چې بعضې خلکو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شان کې څه نازیبا کلمات او د ګستاخۍ الفاظ ذکر کړي دي په هغې باندې د عدم اعتماد اظهار کړی دی نو زموږ دپاره لازمه دا ده چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شان هم مطالعه کړو چې ابوبکر صدیق دی څوک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ته د اولویت شرف حاصل دی یعنی په هر څه کې الله جل جلاله هغه ته لوی مقام ورکړی دی او داسې مقام ورکړی دی چې په اوله درجه باندې فایز کړی دی که چېرې مونږه مطالعه وکړو سرسري نو په مؤمنانو کې د ټولو نه اولنی ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راوړی دی په دې ایمان کې هم اولویت اولواله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حاصل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خلیفہ جوړ کړی دی په دې خلافت کې هم اولویت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حاصل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شان دومره لوی دی چې د قیامت پر ورځ باندې به الله جل جلاله ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم عرض کوي چې الله جل جلاله زما د امت اولنی حساب د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شروع شي دا دومره لوی اعزاز دومره لوی اکرام داسې نه دی حاصل شوی د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل چې مؤمنانو کچره زه د الله جل جلاله نه علاوه بل څوک په دوستۍ سره نیسم نو هغه صرف ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی چې د هغه سره به زه خپله دوستي قایم اوس چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا د دوستۍ متعلق اظهار کوي چې دا سړی د دوستۍ قابل دی د ته لوی شرف حاصل دی د هغه تاسو عظمت د هغه شان تاسو د هغې اندازه کولی شي یو موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی صحابه کرام هم ناستی حضور صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې هر یو د خپل څه خبره یې د چا په ذهن کې هغه دې ووایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ارشاد فرمایي ای د الله رسوله ما ته په تا کې درې خبرې ډېرې خوښې دي په دنیا کې زما ستا متعلق درې خبرې ډېرې خوښې دي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي کومې خبرې دي وایه که نه اولنی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد وفرمایله النظر الى وجه نبی الله اولنی خبره په دنیا کې زما دا د ټولو نه خوښه ده چې زه ستا د مخ ته ګورم دویمه خبره دې څه خبره
دویمه خبره مې دا خوښه ده چې الانفاق علی رسول الله، چې زما څومره مال دی دا دې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خرچ شي. زما مال دی او د هغې مصرف دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات. درېیمه کومه خبره دې کومه خوښه ده؟ درېیمه خبره مې دا خوښه ده چې زما لور دی د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح لاندې وي. په دنیا کې صرف دا درې خبرې ما ته ډېرې محبوب دي، په دې باندې زه فخر کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وجې نه ارشاد وفرمایو چې ای خلکو من اراد ان ينظر، په تاسو کې که څوک اراده لري د دې خبرې ان ينظر چې هغه وګوري الى عتیق من النار، هغه شخصیت طرف ته چې الله جل جلاله په دنیا کې هغه د اور نه بچ کړی دی، جهنم ته تک یا اور ته تک په هغه باندې الله جل جلاله حرام کړی دی. نو فلینظر الى ابي بکر، هغه کس دی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وګوري. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عتیق من النار دی، د اور نه بچ کړی شوی. دومره لوی شرافت الله جل جلاله حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورکړی دی چې پیغمبر خدا موجود دی، د هغې په حیات کې الله جل جلاله پیغمبر ته حکم کوي چې ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امامت صغرا ته مخکې کا، ستا د وصال نه بعد با امامت کبرا هم د په ذمه باندې د تبا والی. نن زمونږه بعضې روافض صحابه کرامو ته نعوذ بالله کنزل کوي، بدې ردې وایي. په هغې کې یو دقه واقعه چې بله ورځ هغه یوې ښځې په اب تک ټي وي د هغې په یو پروګرام کې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شان متعلق نازیبا کلمات استعمال. دا زمونږ دپاره د افسوس مقام دی. د افسوس مقام دا دی چې چاته په دنیا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد اولنۍ درجه حاصله ده، په لوی مقام باندې فائز دی. د قیامت پر ورځ باندې با د الله جل جلاله د اولنی حساب کتاب د پاره د امتیانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم هستی پیش کړي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغې متعلق چې کوم دینو نازیبا کلمات استعمال. دا ډېر د افسوس مقام دی. او بیا دغه چینل والا دا هم چې کوم دینو ببانګې دهل خپل چینل چلی. دا تپوس پکار دی چې بھائی ته ولې د یو صحابي متعلق چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي زما د صحابه کرامو مثال اصحابی کالنجوم د مشکات روایت، زما د صحابو مثال هغه په شان د ستورو دی. فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، چې په کم پسې ورپسې کېږي د هغه تابعداري کې ته به د هدایت په لاره باندې تک کې روان وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دغه وجې نه د دوستۍ خطاب او د دوستۍ ځای حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وګرځو. څومره مینه او محبت به کاو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره چې کله د هجرت اوایلو او د هجرت ورځې شروع شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته ځي او په دغه ورځ باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله تشریف یوړ. یو روایت مې راغی ذهن ته، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم داسې ورځ نه ده تیره شوې چې زمون کور ته د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خواته د ورځې دوه ځله نه دی راغلی. دا به څوک وکړه؟ لوی شرف او لوی فضیلت ورته حاصلو
ځکه خو به د کور ته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د ورځې 2 ځله تشریف یوړل. نو کله چې حضور صلی الله علیه وسلم هغه د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړو، تپوس یې وکړه چې ابوبکر هغه تیار کړی دی ځان که نه چې هجرت شروع کړو. پیغمبر علیه صلات وسلام ته هغه د شپې ورغی او د سحرې هم ورغلی و. پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله د شپې ورغی نو معمولي غونته کې د دروازې له یو ټک ورک، فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کمرې نه رامنډه کړه او دروازه یې کولاو. حضور صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې ابوبکر ته د اوسه پورې لا نه یې وده شوی. وی نه جي تر کومې نه چې تا ویلي دي چې هجرت به کوو د دې ځای نه به وځو، نو تر هغې وخته تر دې ټیمه پورې ما سترګه نه ده پټه کړې ستاسو په انتظار باندې. حضور صلی الله علیه وسلم سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اوزی واقع مختصر کوم. چې کله ووتل نو داسې نه چې صرف ځان پیغمبر ته وقف کو بلکې د کور څومره افرادو ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې ولګول. څنګه ولګول؟ خپل زوی ته وی عبدالرحمن ته چې ته به داسې چل وکې چې په مونږ چې کله ووتو نو مونږ به پلان کې غار ته ځو، غار ثور ته، هلته کې به مونږ یو څو ورځې یو. ته به د دې مکې والا حالات زده کې اور راوړې به هلته کې به مونږ ته پټ وی چې دیو څه وایي زمونږ مطالب. دا یې په دې کار باندې ولګاو، خپل غلامي په دې باندې ولګاو چې ته کله اوښان او ګډې بيزي دا د سرولو دپاره بوځې نو ته به دغې غار طرف ته راځې چې د خوراک خو بل څه انتظام نشته دی، ته به دغه پی مونږ ته راکې او ستا دغه ډیوټي شوله. ماشومه لورې د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها هغې ته دا ډیوټي ورکړله چې ته به د کور نه مونږ ته خوراک راوړې. هغه یې په دې باندې ولګوله او دوی ووتله روان شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکتل چې کله پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په دې غار باندې ورختنو، غار که چېرې تاسو تللی یې چا لیدلی نو بلکل هغه غار ثور ته سړی خیږي نو دقسې دی. چې کله دی ورختل نو حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به د خپلې پنجې لګولې او لاسونه به داسې اچول او بره به خته په دې غر باندې. د وکتل د شاتې نه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولې دا چل کوي، دا پنجې ولې لګوي. تپوس یې وکړه چې د الله نبي ته ولې دا پنجې لګوي، ټوله خپه ولې نه لګوي؟ وی هسې نه چې په مونږ پسې څوک شاته راشي او زمونږ دا چاپونه د خپو ویني او مونږ ګیر نه کړي په دغه ځای کې، ځکه دا پنجې لګوم چې دا چاپ ډېر نه ښکاري. وی خوښه دې نه ده پیغمبره چې زه دې په خپلو اوږو واخلم او په دې غر دې وخېږم. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اوږو باندې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کینی او هغه په هغه غر باندې بره غار ثور ته خېژی او هلته یې ورسوه. چې کله یې ورساو نو بهر یې دواړه انتظار کوي چې غر څنګه دی، دننه پکې څه دي، صفا دی نه دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ارشاد فرمایي چې حضرت تاسو دلته کې لږ ودرېږئ، زه د دننه غار د دې سوري معاینه اخلم چې څه ترتیب دی دننه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دننه ورغی او په دې غار کې چې وی کتل نو سوري پکې دي. خپل څادر یې راواغست، هسې نه چې د دې سورو نه مونږ دلته کې یو څه راونوځي او مونږ ته تکلیف رانه کړي، پیغمبر خدا ته تکلیف ورنه کړي. نو خپل څادر یې وشله او د هغې نه یې ټوټې چیرلې جوړې کړې او په هغه یو سوري کې ورننه باسه. تر دې چې چیرلې ختم شوې، هغه څادر ختم شو او یو سوری پاتې شو او هغه بند نه شو. پیغمبر خدا ته وی تاسو تشریف راوړئ، راځئ غار صفا دی. چې کله دننه ننوتل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې لغتي وواله او پیغمبر خدا ته وی دا سر دی زما په دې غیږه کې کېده او دا خپله خپه چې کومه ده نو د دې دا پونده یې په هغه سوري ته ور مخامخ کړه او هغه سوری په دې خپله پونده باندې بند.
چې کله څه وخت تیر شو نو په دې کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته څه ټک ورک او دا پوندې ورله وچیچله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکې ستړی شوی نو آرام فرماو وده شوی او دا به څنګه لمحه وه چې په دقه یو غار کې د زمانې سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چهره مبارکه ده حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غیږه کې پرته ده او د عاشقانو سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغې چهرې دیدار کوي. څنګه عجیبه ماحول به هغه د عاشق او د معشوق په منځ کې چې په تنهایی کې د دواړو جهانو د سردار امام العشاق حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه کتاب د هغه قرآن چې په رحل کې پروت دی د هغې مطالعه کوي. څنګه عجیبه ماحول به چې کله یې خپله ټک ورکنو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا واقع روایت ده. بالکل حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپله حرکت ورنکه د څه د وجې نه مخافة ان یتنبه رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د دې وجې نه چې اسې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم رایخ شي هغه زغم یې برداشت کاو تر دې چې ښه کوشش یې په ځان وکړو خو د سترګو نه اوښکې راتوی شوې او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په دې رخسار باندې ولګي چې کله په هغې باندې توی شولې ولګېدې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام رایخ شو. مالک یا ابا بکر ابو بکر ولې څه چل شوی دی ولې جاړې څه معامله ده ما یبکیک څه دې جړی. نو دغه ټیم کې هنګامي حالتي بعضې وخت کې هنګامي حالت دې ته ویلی شي چې مثلا ما ته دا میک لګېدلی دی که چېرې دې کې کرنټ دي نو تاسو یو کس ما ته ووایي چې ګوته ور نه وړې تا به شاټ کړي نو ما ته زما نوم تاسو نه اخلئ نه القابات لګوئ چې حضرت مولانا فلان 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 ځان بچ کا اسې نه چې کرنټ درکړي. ولې چې دلته کې هنګامي حالت ته څه نه ما ته نقصان راورسي. خو په دغه وخت کې عشق د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دومره اعلی او دومره اوچتو چې په کار خو دا و چې فوراً ورته حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویلې وې چې لدغتو چې څه وچیچلمه خو لیکن په دغه حالت کې هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هغه صرف لدغتو ونه وي چې زه څه وچیچلم بلکې په هغه وخت کې ارشاد فرمایي فداک ابي و امي یا رسول الله لدغت زما مور او زما پلار زما مال او جان دی پتا قربانی اے دا الله رسول سوچی چلم. تاسو اندازه ولګوئ چې په دومره سخت حالت کې هغه کومه جمله د خولې نه وباسي فداک ابي و امي یا رسول الله لدغت زما مور او پلار مال او جان دی پتا قربانی اے دا الله نبی زه سوچی چلم. پیغمبر خدا هغه خپل لعاب مبارک راغلی او په حقه پونده ورله کوي فوراً الله جل جلاله درد ختم کو او شفا ورته میلاو شو. دا دومره لوی سړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي په دنیا کې زما دو وزیران دي په هغې کې اولنی وزیر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کله چې زما جسم جوړېده د خاورې نه څه خاوره بد شوه څه پې وکړی شي د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جسم اطهر د هغې نه جوړ کړی شو. دومره لوی انسان دی او دومره لوی انسان دی د هغې باوجود چې کله د هغې دور خلافت راغی نو عمر رضی الله تعالی عنہ یو لیست د هغه په کمره کې ولیده چې یو لیست یې جوړ کړی و په لیست کې د خلکو نومونه لیکلي
او کم ضعفا غریبان یا کمزوري خلک و بوډاګان د هغې د خدمت لپاره یو کس منتخب کړی چې د دې خدمت به دا کوي دا به کوي دا به خو یو زنانه بوډۍ داسې وه چې د هغې د نوم مخې ته هېڅ نه لیکلی شوي څه نوم ورته نه و لیکلی شوی عمر رضی الله تعالی عنه ذهن کې دا خبر راله چې یاره د دې بوډۍ د نوم مخې ته څه نه دي لیکلی شوي د خدمت والا کس نوم نشته دا خدمت به زه کړو څه ورځې چې تېرې شوې نو دی د هغه بوډۍ کور ته لاړ څه ګوري چې ځای هم صفا شوی دی اوبه هم راوړلی شوي دي د خوراک انتظام هم شوی دی دا واپس راغی دویمه ورځ بیا لاړ چې وګورم هسې نه چې دغه شان پاتې شي بوډۍ او څوک ورل د خدمت نه چې په دویمه ورځ لاړ نو بیا هم دغه شان ځای صفا شوی دی جارو والی شوی ده اوبه ډکې شوي دي خوراک انتظام هم شوی دی بیا دی واپس راغی په درېیمه ورځ د قصد وکړو چې د دې بوډۍ نه تپوس وکړي چې دا څوک راځي بوډۍ ورته وایي ما ته خو څه پته نشته خو یو ځوان راځي او دلته کې چې کوم دی نو دا خدمت کوي واپس ځي او زه یې نه منم وی ښه دا د شپې ښه وختي دا 3 ورځې راغلی و خو څه څوک یې لیدلی نه و په دغه ورځ باندې دی د ماسخوتن نه کېناست چې دا کس ګورم دا څوک کله چې دی د ماسخوتن د مونځ نه بعد په هغه لاره کې د بوډۍ کور ته چې کومه تلې وه په هغې کې کېناست نو څه ګوري چې څه لږ وخت بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه طرف ته روان دی او په خپل به روان دی پیزار هم نشته دی فوراً پې راپاڅېد من انت څوک یې ځوانه هغه ورته وایي ابوبکر زه خو ابوبکر یم وایي څه کوې په دې ټایم باندې چېرته ځي وایي د دې بوډۍ کره ځم او د هغې خدمت کو وایي دا چپل دی ولې نه دي په خپو کړ وایي هسې نه چې څوک مې ویني او زما په زړه کې دا د تکبر او د انانیت څوک را باندې خبر نشي چې یاره دی د شپې زما چپل ټک ټک کوي څوک را باندې راپانسي دی چې صرف الله ته زما د عمل مقبول شي داسې سړی کله ناکله به ناست په مسجد کې او جړل به وایي چغې به یې والې چې کاش زه اډو د سرې نه مور راوړی نه زه د سرې نه مور اډو راوړی نه او کاش چې زه د سرې نه جوړ کړی شوی نه وی زه د یو انسان د یو مؤمن د جسم ویښته وی او کاش چې زه یو وړوکي شان تنکه وی او کاش چې زه یو پرنده وی زما سره حساب کتاب نه کېدی دقه شان ګرځي دومره لویه هستي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته په دنیا کې د عتیق لقب ورکړی دی عتیق دې ته ویلی شي چې الله جل جلاله ته د اور نه خلاص کړی ته به جنت ته ځې دومره مناسبت د پیغمبر خدا سره الله جل جلاله جوړ کړی و چې کوم یو کار به پیغمبر کاو نو هغه کار به په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې موجود تر دې حده پورې چې په ژوند کې چې څومره عمر الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی و 63 سال دقونه عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هم الله جل جلاله ورکړ په 63 سال عمر کې د دنیا نه هغې رخصت نو دا زمونږ دقه لوی هستیانی نن کچرې زمونږ ژبې د دیو خلاف استعمالیږي نو یاد ساتئ نن چې په دې ځای کې مونږ لا اله وایو دا صرف د دقې لویو هستو برکت کچرې د نبی او د نورو د هغه امتیانو د منځ نه د دقې لویو صحابه کرامو د دغې عظیم الشان هستو دا فکر د هغې دا جذبه د ایمان لرې شي او زمونږ زړه په هغې باندې بد اعتماده شي نو یاد ساتئ زمونږ ایمان کامل نه دی مونږ به کامل مؤمنین اله یو اله به زمونږ مسلمانی کمال ته رسېدلی وي چې خپل اعتماد په دغه صحابه کرامو باندې مضبوط کو الله جل جلاله دی دغه اکابر صحابه کرام د هغې ښه صفات په مونږ ټولو کې رایج کړي
او الله جل جلاله دې د هغوی د جسم د هغوی د هر یو قول د هغوی د هر یو عمل دا د حفاظت توفیق مو لراکي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.